اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګڼ قدرونکو پخمنۍ را یو پېره بیا خدمت کې د فرد روشېرې درې باټل کتۍ نه د دې جواري په پاڼه باندې ځېرم ګڼ قدرونکو ته ته پته را چې د نن نه یو پنځه میاشتې مخکې په دیر کې چې کوم سیلاب راغلی و چې په هغه کې په مختلفو سیمو کې جنریټرې او پټې د خلکو لره شوي وو په دې کې د روشېرې درې په مختلفو علاقو کې تقریبا د حصارستي او د پیړو جنریټرې او د دغه سیلاب کار شوي په دې وخت کې زموږ سره د باټل د سیمې چې کوم زموږ سره د دې علاقې اوسېدونکي چې د جنریټرو بیجې استعمالوي ولې چې د سرکاري بیجې خو شته نه او کوم نو هغه د نشت برابره ده زموږ سره دې کې کوم اوسېدونکي چې دي کوم چې د جنریټر بیجې استعمالوي متاثره شوي دي اوس بیجې نشته دی دغه کلیوالو ته موږ خبرې کوو چې دې موږ د جنریټر په باره کې څو خبرې وکړي اول ته خپل نوم ووایه دا جنریټر د خپل لګولې که نه سرکار ته دا دي مقامي خلکو لګول دي دلته او د حاجه سیلاب کې کوم بیا مکمل نو د دې جنریټر په باره کې تاسو د حکومت سره رابطه کړې ده یاره چې ډېر زیات مشکلات دي موږ ته زه به دا وایم په کورونو کې رڼا نشته دی دغسې د موبایل د چارج کولو لپاره بجلي نشته دی او تاسو څنګه په علم کې د جوابدار بجلي خو دلته نشته دی زموږ په ټول انحصار چې کوم دی هغه په دې اوبو باندې جنریټرو باندې دی په دې وړو وړو جنریټرو باندې دا خلکو په خپل خوارۍ او محنت باندې لګولي وي خو هغه سیلاب په وجه هغه وړی شوي دي اوس خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي حکومت نه د ضلعي حکومت نه صوبایي حکومت نه مرکزي حکومت نه څه مطالبه کوي حکومت هم دا مطالبه ده چې اوس د دې جنریټرو بحالي چې کوم د هغه د عوامو لپاره ډېره نو د حکومت نه دغسې د مختلفو ادارو نه ان جي اوز نه زموږ دا اپیل دی چې هغو دې کې سره تعاون وکړي نو واپس د جنریټرې بحال شي او واپس چې کوم ځای ته رڼاګانې شي ګڼ کتونکو دا ډاکټر انعام علي چې هغوی د دې جنریټر په باره کې د خپلو خیالات اظهار وکړو و زموږ سره د باټل بل یو زموږ ملګری ولاړ دی د هغې څخه موږ خبرې کوو چې هغه د حکومت نه د دې جنریټر په باره کې څه مطالبه کوو غواړي اول ته خپل نوم ووایي زما نوم عقل زمان دی او ډېره شکریه ادا کوم بخمني الله چې په هره موقع کې تاسو د دې علاقې ستونزې اعلی حکامو ته رسولي دي نو زه ستاسو خصوصي شکریه ادا کوم څومره زموږ لوکل صحافیان چې دي په هغې کې به زه دا ووایم چې بخمني الله د هر ځای ته که واوره که سیلابي که طوفاني که هر څه نو بخمني الله به هر ځای ته ځان رسولی څنګه چې بخمني الله تاسو ته د انعام علي وي چې دا جنریټرې دا خلکو په خپله جوړې کړې وي خپلې مدد آپ یې جوړې کړې وي خو چونکې د بدقسمتۍ نه سیلاب راغی او سیلاب په وجه باندې د پراجیکټ هم ډېرې جنریټرې لاړې او زموږ مقامي چې کومې جنریټرې وې هغه هم ډېره د سیلاب په وجه باندې هغه لارې ختمې کړې بلکې تاسو ته پته ده تاسو د دې علاقې سره تعلق ساتئ دلته سرکاري بجلي نشته که یم چېرته نو د هغې د لوډ شیډینګ تاسو ته پته ده چې په 24 ګنټو کې ګنټه دوه بجلي وي او نوره بجلي نه وي زمونږ ټوټل انحصار په دې کم زمونږ چې خپلې کمې مقامي کمې جنریټرې مونږ لګولې وې زمونږ د ټول قومي انحصار په دې باندې مونږ ته رڼاګانې مونږ ته د کپړو اینځلو مونږ ته فریج چلول هر څه الحمدلله هر څه یې کول خو د بدقسمتۍ نه کوم د اګست دا کوم سیلاب چې راغی نو هغه جنریټرې زمونږ نه یوړې مونږ اوس د ضلعي انتظامیه ته هم مونږ دې باره کې ویناګانې کړلې مونږ صوبایي حکومت ته هم دې هغې هم په دې خبردار دي مونږ وفاقي حکومت هم په دې خبردار دی ولې دا د ټولې دنیا د ټول پاکستان سیلاب او په دې باندې ټوله دنیا خبر ده دا نه چې وفاقي حکومت یا صوبایي حکومت نه دی خبر یو خو هغه لکه هسې یو سړی و چې زه نه یم خبر نو هغه بیا له خبره ده نور د دې نه ټوله دنیا خبره ده ولې دا اوس چې کوم فنډونه پاکستان ته میلاویږي دا رسېږي سیلاب په مټ کې اوس وخت کې مونږ ته زه دا تاسو چې په کومه موقع ولاړ یې تاسو که د کیمرې په نظر سره دا ځای وګورئ دا تقریبا زمونږ د دریو کلو تقریبا 2.5 کورونو دا یو جنریټر چې دا د انعام علي دلې لګولی و مونږ ته ډېر دغه او دا ډېر سهولیت به مونږ ته په دې باندې دا 5-6 میاشتې وشو چې دا جنریټر سیلابونو وړلي مونږ ته د موبایل چارج کولو دپاره مونږ اکثر تاربتار ته لاړ شو هلته په دوکانونو کې موبایل کېدو چې یاره موبایل چارج وجه څه چې زمونږ په دې باندې اوس هغه وس زمونږ نه راځي دا اوس دونه خرابې شوي دي چې هغه زمونږ نه نشي کېدی ولې چې په دې باندې اوس ډېر کار کول پکار دي نو ستاسو د کیمرې په وساطت سره تاسو په وساطت سره زه صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت ته خپل ضلعي انتظامیه ته ډي سي صاحب اے سي صاحب دې ټولو ته دا ویل چې کم از کم په دې قوم باندې رحم وکړئ او د دې قوم سره کم از کم دومره څه وکړئ چې زموږ دا جنریټرې بېرته بحال شي او موږ ته دا رڼاګانې بحال شي نو دا به د دوی غټه شکریه او غټه مهرباني او دا قوم به د دوی دپاره دعاګوي نو ډېره مننه ډېره مهرباني پښتونخوا صاحب ګڼ کتونکو دا و ډاکټر انعام علي ورسره زموږ خلدمان بھائی چې هغه د جنریټر په باره کې خبرې وکړې کله خبره ده چې کوم تېر سیلاب چې و د هغه د پیړو او ورسره د
دا رسپې تقریبا 29 پورې کومې جنرېټر چې وې هغه متاثره کړي دي. و د دې خلکو وینا دا ده چې را موجوده حکومت د دې جنرېټر په مت کې موږ زموږ امداد وکړي، زموږ سره دغه وکړي، نو د دې جنرېټر واپس په آبادکارۍ کې به موږ ته مشکلات را نه شي او موږ ته به هغه زموږ د کومه بجټ چې ده هغه به موږ ته بحال شي. د مرکزي حکومت نه او صوبایي حکومت نه مطالبه ده چې هغه دې ورته په دې جنرېټر په مټ کې درته را امداد وکړي، د پارټي کې خلکو ته را بجټي بحال شي. ما به خو ډېر تر بل پروګرامه پورې د بره دې روسیرې درې باټل کټۍ نه د دې جواري سره اجازه ورکوي. د الله په امان.